أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان آمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورة انفال پارہ نمبر 10 رکو نمبر 6 آیات نمبر 48 یو آیات نے ناویلے کی گی بدر واقع چنے نو داغی تفصیل روانو سنگچنگ شروع کی ویلو چې دا صورت اکثر حصہ چې نو هغه د غزوه بدر باندې مشتمل ده او پاغې نه چې کم هدایت ملایږي پاغې باندې وزدې کې الله رب العزت دا غي د اولنی سر بیا چې نو هغه تذکرہ کې لکوټي الله جل جلاله وی کله چې نو هغه شیطان دې ته دوی اعمال خخ کار کړل او دې ته وی لا غالب لكم اليوم من الناس نن ورځ و تاسو باندې سو غالب نشی راتللې و انی جار لکم او زه تاسو مددگار یم واقع چې نو هغه سو نو د آیات شان نزول متعلق چې نو هغه لیکل شوی دی تقریبا ټول تفاسیر چې نو هغه ذکر کړی دي تفسیر مدارک هم ذکر کړی خازن هم ذکر کړی معرف هم ذکر کړی ذخیره هم ذکر کړی دا غي سره چې نو جلالین هم ذکر کړی دي ټول تفاسیرونو چې نو هغه واقع ذکر کړل چې کله چې نو هغه ابو جهل او داغه لخر دي چې نو هغه روانېدل باندې شول د مسلمانانو خلاف او د ابو سفیان د قافلې د حفاظت د پاره نو دی چې کله راوتل نو په دغه وخت کې بعض سردارانو چې نو هغه په در نتوا کې دا خبره هم وکړه چې اوس موږ د دې ځای نه خوځو خو تاسو ته پته ده چې زمونږ دلته قبیله بنو بکر سره د دې سره خو زمونږ چې نو هغه جنگونه قصې مخکې نه روانې دي او دا قبیله چې نو هغه ډېره زیاته جنگجو دینه بچ نو هغه ډېر خلک یریدل هم نو اسینه که چېرته اوس موږ د دې ځای نه وځو موږ لاړ شو چې نو هغه بدر ته او دوره تعداد باندې زور ټول سړی دا هم ځان سره بوزو جنگجو کسان دارا سره هم لاړ شي نو شاته دلته مالونه پاتې کیږي خزي پاتې کیږي بچی پاتې کیږي واړه ماشومانان او دا غوي چرته د موقع نه فایده واخلي او راشي په دوی باندې حمله وکړي خزي چې نو هغه له غلامانی کې بچی را قتل کې مالونه را لچې نو هغه وتښتي نو بیا وسکم نو دې سره دغه فکر چې نو هغه لایق شولو اوس دلته چې نو تلو ته هم چې نو نیتو او د خواشات دغه خبرې چې نو هغه رول نو ال چې نو دغه یې هم پرړه کې شیطان دا چې نو هغه د انسان او خصوصا د مسلمان ازلی دشمن دی نو په دغه وخت کې شیطان د چې نو هغه د بنو بکر د مشهور سردار چې کم په دغه ټولو قوچانو خلکو باندې د غزيات چې نو هغه روبو او دا غوي ټولو چې نو هغه مشترک سردار سراقه بن مالک دی ورته داغه په صورت او په شکل کې نو هغه ځان را ورسو نو چې دی رالو د سره لاس کې جنډه وه شاته چې نو هغه پیریان د ځان سره ډېر شي چې نو هغه را په مخه کړي د پوج په شکل کې دا جنگجو کسان دي دیرال چې نو هغه څه چلې خلکو دا څنګه چلو شو دا خو سراقه بن مالک رالو مونږ چې می خبر یې راکو نه خو بیا رالو دی ورته نه غم مکوي زه نو هغه دې د پاره نیم راغلی نن چې تاسو دا کم تعداد دی زر کسان تاسو په هغوی پسې ځئ د مسلمانانو تعداد کم دی 300 سره پاسه چې نو هغه کسان دي نن ورځې قال لا غالب لكم اليوم نن ورځې په تاسو باندې په دې اعتبار سره څوک غالب چې نو هغه نشي راتلی او دغه سکه زه هم چې نو هغه ستاسو مرګره یم دا زما قبیله ده دا زما لخر دی دا زوی یم په خپل چې نو هغه سراقه بن مالک یم زه راغلم ستاسو په مال ستاسو په بچو باندې حمله نه کوم بلکې په دې وخت کې زمونږ ستاسو په منځ کې هو جنگونه کېږي شویم دي کېږي او بیا به هم کېږي خو په وسو فی الحال العیاذ بالله زمونږ او ستاسو دشمن چې نو هغه یو دی چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه مرګري صحابه دي نو مخکې به د هغوی سره جنګ کوو بیا به د هغې نه وروسته ځان له دا کوو نو موږ سره هم ځو ځئ چې ځو
په دغه ځای کې چې نو هغه ابو جهل د کافرانو دوکه کړل وای خویول دی وسره چې نو هغه د شیطان د سراقه بن مالک چې نو هغه په شکل کې را روان شو پیریان چې نو هغه ته ویل دا غوي ځان نه چې نو هغه انساني لباس ځان چې نو دا غوي د لخر په شان دي نو لخر جوړ کو شیطان مخ کې دی په سر او بسې دي ځکه شیطان کې الله پاک چې نو دا ول قوت او طاقت ورکړي د مختلف صورتونو چې نو هغه بدلول را بدلول شي اوس چې کله دوی روان شولو نو ابو جهل دغه قافلې چې نو هغه قیادت کوي هغه مخ کې دی او د شیطان چې نو هغه د سراقه چې نو په شکل کې دی په ورسته دی د ابو جهل رور دی حارث بن هشام رضی الله تعالی عنہ چې دی بیا په 8 هجری کې چې نو هغه فتح مکه په موقع باندې د بیا ایمان راوړ هغه وخت خلا کافر ونه نو د شیطان چې نو هغه ول لاس ور کړی دوی دواړه یو ځای روان دي لاس چې نو هغه نه نیولې دی روان دي په لارې خبرې قصې هر څه کوي ان تر دې چې نو هغه بدر مقام ته رسیدل آلته څنګه مخکې چې مونږ ویلي ولو دوی چې وی چې مونږ زر کسانو الله وی زر پرشتې به مونږ درولېږم بیا دې سره چې کله دغه قافله یو ځای شوله او دوی واده وکړه چې نور کسان به هم راځي الله وی 3 زره چې نو هغه به درشي او د 15 زره بیا واده وشوله که دغه کسانو نور خلک رالل مونږ به هم تاسو له چې نو هغه نورې پرشتې راولېږم بهرحال کله چې نو هغه دوی وس راللو نو چې کله میدان ته راورسېدل او بیا دواړه ډلې چې نو هغه یو بل ته مخامخ شوې نو چې کله دوی یو بل ته مخامخ شوي فلما رأت الفئتان نو دوی چې دا دوه ډلې کله ولې چې یو بل ته مخامخ شولې نو شیطان خو آلتې بره پاتې شو په اسمانونو د پاسه نو آلتې چې کله اسمانونو کې دی بره پاتې شو نو د خو آلتې پرشتې لیدلې وې د هغوی سره جان پهچان تعارف چې دی نو هغه یې ولو نو چې کله د دوی سره هغه تعارف و نو د هغه تعارف په بنا باندې د شیطان چې وکتل دا خو نو هغه جبرئیل علیه السلام دی او دا خو میکائیل علیه السلام دی دوی زه خو پکې وس نه د هغه دغه حارث بن هشام لاس پرېږدي ما پرېږده هغه ورته چېرته دې پرېږدم تا مونږ دلته راویستو تا خو چې زه ستاسو ملګری یم نو شیطان خو شیطان د قوت قول الله پاک ورکړی دی د حارث نه چې وتم به د هغې په شار ته وکړو زه ته چې ما پرېږده ته ویې چې نه وي زه چې صحیح نم هغه تاسو نه دا اوس پرشتې دي او که زه دلته ایسار شوم نو د پرشتې غزار ته زه هم نشم ټینګېدی ما به هم ځان سره چې دی نو هغه خراب کوي نو د هغه ځای نه چې دی نو هغه دی وتښتېدو خپل لښکر ته یې هولیه بدله کوي نو خو پیریان ونه چې هولیه بدله کړو بیا چاته اسم نه ښکاره کېدل نو دوی ورته ډېرې چغې وباسئ چې سراقه ډېر بد کې مونږ چې دی نو هغه د دلته راویستو او اوس چې نو هغه په خپله رانه تښتي تفسیر جلالین په حاشیه باندې لیکلي وی دی چې د هغه ځای نه په شای چې دی نو هغه داسې ټوپ ووالو نو ډایرکټ لاړو سمندر په منځ کې ولګېدو ځکه د شیطان چې دی نو هغه ټیکانه هغه سمندر دی نو دی چې نو هلته تخ هم ده د هغه ځای کې نو دی چې هلته ولګې نو د بیا هغه ځای کې څه یا الله زما توبه ده زه چې نو هغه په دې کې نه یم او دوی ته وویل هم چې انی بریء منکم زه چې نو هغه ستاسو سره په دې کې نه یم زه ستاسو نه بیزاره یم په دې باندې انی ارا ما لا ترونه زه چې کم څه اینم پرشتې د الله رب العزت قوت او مدد د الله رب العزت طاقت نو هغه تاسو نه یې انی اخاف الله زه د الله نه یریږم او زه چې نو الله نه یریږم نو زه ستاسو سره په دې ځای کې چې نو هغه نشم ټینګېدی اوس زه د هغه ځای نه چې ټوپ کو سمندر منځ کې چې نو هغه ولګېدو نو دې ځای کې اوس بیا حضرات یو سوال چې نو هغه کړی دی چې دا شیطان ولې دومره ویرېدو حالن کې د ده سره خدا الله پاک وعده کړې وه کله چې د جنیانو الله پاک د هغه ځای نه مردود کو رالیږل وي نو د وی رب انظرني الی یوم یبعثون الله ماله چې نو هغه تر د قیامته پورې نو هغه مهلت راکړم او الله رب العزت چې نو هغه مهلت دله ورکړو نو چې کله دغه مهلت دله ورکړو نو د دې باوجود بیا ولې دی چې نو هغه یریږم او هسې نه چېرته زه هلاک شم او توبې وباسلې نو جواب حضرات دا کړی وایي چې نو هغه کله چې په انسان باندې یره طاري شي نو د نه بیا روغې خبرې هم خطا کېږي دی چې نو هغه بیا نو هغه دته په ذهن کې څه خبره چې نو هغه پاتې کېږي نه نو دغه وخت کې چې د خدای قهر ولیدو د پرشتو نزول یې ولیدلو بیا الله رب العزت پرشتې راولېږلې نو د ده نه هغه واده چې دی نو هغه یېره شوله نو چې کله د هغه واده یېره شوله نو ځکه د دې څه وویل دویم څه نو هغه دا شیطان وی انی اخاف الله نو د خدای یره دا خو چې نو هغه د ایمان علامت دی لکه څنګه چې مخکې که خیال مو کړی مونږ اکثر په تعلیم کې هم وایو داسې پیره دوه درې چې دی نو هغه تېر شوي هم دی ذکر متعلق هم دی چې زما یو بنده چې دی نو هغه چېرته په ټول عمر کې زه یو پیره ذکر چې نو هغه یاد کړی
زما ذکر یې کړی یا یې کلمه ویلي یا په یو ځای کې زما نه یېرېدلی نو الله جل جلاله فرشتو ته وایي دا سړی هم د جهنم نه راوباسئ او جنت ته یې داخل کړئ. نو دلته خو سړی چې دی نو هغه شیطان وایي انی اخاف الله زه د الله نه یېرېږم. نو دې څنګه بیا مسلمان نشو؟ نو دې ځکه مسلمان نه دی. یو یره چې دی نو هغه طبیعي یره ده او یو یره چې دی نو هغه د الله رب العزت چې دی نو هغه د وحدانیت یره چې سړی الله تسلیم کی ایمان پې راوړي او بیا ویریږي نو دغه یره چې دی نو هغه انسان له نجات ورکوي. یو چې دی نو هغه فطرتي طبیعي چې دی نو هغه یره ده. نو طبیعي یره باندې چې دی نو هغه انسان ته ایمان نه نصیب کېږي. لکه اوس چې هم د کم حالات دي نو په دې کې وګورئ کله چې دی نو هغه وګورئ اسرائیل چې دی نو هغه کم ځای کې ګیر شي نو څومره چغې وباسي څومره جړه چې دی نو هغه فریاد کوي. خو دغه جړه دغه فریاد یا یره دا خو د هغوی د ایمان په وجه باندې نه کوي خو د دنیا د فاتح کېدلو یا د هغې د پانې کېدلو په وجه باندې کوي. او کم چې حدیث کې او دغې کې راځي نو دا هغه یره ده چې کم سړی د الله پاک نه د ایمان سره چې دی نو هغه ویرېږي نو دغه یره انسان له بیا نجات چې دی نو هغه ورکوي. نو ځکه دی چې دی نو هغه وي انی اخاف الله نو دی زه د الله نه یېرېږم. نو بهرحال دغه ځای نه دی وتښتېدو. بیا چې کله کافرو ته شکست میلاو شو شکست میلاوېدلو نه وروستو دی نو هغه بیا واپس مکې ته رالل. نو په ټوله لار چې دی نو هغه په سراقه بن مالک باندې او د هغه په قوم باندې خلکو بس کو مونږ ته چې دا سوره چې دی نو هغه شکست میلاو شو زمونږ د دې ټول شکست ذموار چې دی نو هغه سراقه بن مالک او د هغه قوم دی. ځکه دوی مونږ بوتلو مونږ سره وی چې ستاسو سره به یو بیا زمونږ سره هلتې فراډ وکړو زمونږ نه راوتښتېدل. نو مونږ چې نو هغه کسانو همت وبایللو دوی چې راغلل نو بیا د هغې نه وروسته سراقه ته چې نو هغه پسې کسان لاړل تا زموږ سره ښه ونه کول چې تو نه تلې تا به مونږ ته په ټایم ویلو هغې څه چل دی مخکې خو ما ته خبر وکړې څه حساب دی. نو هغه ورته ته چې مونږ پسې رالې دارالندوه کې تا زموږ سره چې نو هغه خبر وکړه بیا دې را سره لښکر روان کو میدان جنګ پورې تو زموږ سره لاړې او بیا په عین جنګ موقع کې چې نو هغه ته په میدان کې مونږ پرېښودو تو رانه راوتښتېدې. هغه نه مې میدان لیدلی نه ستاسو خواله راغلی یم او نه ستاسو سره تللی یم. زه چې نو هغه د دې خبرو نه څه خبر یم. ما خو په خپله چې تاسو مکې ته واپس راورسېدئ نو خبرې شروع شو چې مسلمانانو دومره په کم تعداد باندې کفارو له دومره لوی شکست ورکو. نو ما خو په خپله چې دغه خبرونه واورېدل نو ما ته پته ولګي چې تاسو دومره لوی شکست یې نو هغه خوړلی دی. زه به دې کې کم ځای کوم. بیا حارث بن هشام رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ ته بیا وروسته او بیا خاص کر چې کله ما ایمان راوړو نو ما ته بیا وروسته پته ولګي چې دا دوکه زموږ سره چې نو هغه شیطان کړو. الله دې موږ د شیطان د مکر او فریب نه وساتي. نو دې یو دا معلومه شوله شیطان چې نو هغه د انسان ازلي دشمن دی. دی چې نو هغه د شیطان د مسلمان او د انسان د دشمنۍ نه چې نو هغه په اصالت نه قلاریږي. دویم چې نو هغه ده چې د انسان بعضې اعمال کفري شرکیه یا نور چې نو هغه غلط عملونه دا داسې چې د انسان کې اکثر بالکل دومره راسخ شي چې دی بیا د دغې دپاره هر قسمه قربانۍ ته هم تیاري. حق دی نشي قبلولی حق هم نشي قبلولی اهلي حق هم نشي قبلولی او دغه کفر دغه شرک دغه بېدیني دغه لادیني چې دی نو هغه د ده په ذهن کې دومره راسخه شي چې په هغې باندې دی بیا مال تاوانولو ته هم تیاري او ځان ورکولو ته هم تیاري. لکه څنګه چې دلته وګورئ دی چې نو هغه زین لهم الشیطان اعمالهم د دوی غلط عملونه شیطان دوی ته دومره چې نو هغه ښه ښکاره کړل چې په دې باندې دوی مال هم ولګولو ځانونه چې نه نو هغه په هم ضایع کړلو او ځان ته به حق هم ویلو. لکه څنګه چې مونږ ویلو کله چې دوی د مکې نه چې نه نو هغه راتلل نو ابو جهل دعا ونه کړه خانه کعبې طواف وکړه د طواف نه وروسته غلاف یې ونیو غلاف نه وروسته بیا دعا هم وکړله چې الله کومه ډله زیاته چې نه نو هغه په حق د هغې له چې نو هغه ته فتح او کامیابي ورکړي. نو دوی د په هغې ځان دومره چې نو هغه ښکاره کېدلو. نو ځکه ویل چې د دغه نه چې نو هغه څه بېدینۍ نه چې نو هغه پناه غوښتل پکار دی. ګناه په وخت باندې ترکول پکار دی. هسې نه چې دغه ګناه د زړه کې دومره راسخ شي چې بیا ته حق نه ښکاري او په هغې باندې چې نو مال او جان تاوان کړي چې د همیشه دپاره نقصان وخوري. والله شدید العقاب الله رب العزت چې نو هغه سخت عذاب ورکوونکی دی. الله دې موږ د خپل عذاب نه چې نو هغه محفوظ کړي.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ او یاد کې کله چې ښایسته کړلو دوی ته شیطان اعمالهم عملونه د دوی وقال او ویل لا غالب لكم اليوم چې سو غالب نشرات له پتا سبحانه اليوم نن ورځ من الناس د خلقنا واني او بشک زو جار مددگار یم لكم استاسو فلما پس هر کلا ترات الفئتان چې مخامخ شولې دوانه ډلې نکس علی عقبیه نو هغه واپس وګرځېدو په خپلو پوندو باندې وقال او ویل انی بریء بېشکه زه بیزاره یم منکم له تاسو نه انی بېشکه زه ارا وینم ما هغه څه لا ترونه چې تاسو نه وینئ انی اخاف الله بېشکه زه یریږم د الله نه والله الله پاک شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی